الله الرحمن الرحيم. والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان، وهي أربعة: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. فالحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وزع له. وليس يبدأ دريم تقسيم بهديدنا وسبوري دو تقسيم وشو شبعيك. أول تقسيم باعتبار د وضع سره د درې وړو تقسیماتو خلاصه مونږ ویلې د خري کارت کشتره ټولو خلاصه ده درې تقسیماتو او دا غي څلور اقسام خاص عام مشترک مول به د هر یو تعریف او حکم هم ویلې دي. اور پسې دویم تقسیم شروع شو په اعتبار د ظهور او خفا سره او په اعتبار دویم تقسیم په بیان کې او بیان نو په بیان کې به ظهور وي کې خفا وي نو که ظهوري د غي څلور اقسام او کې خفا د غي څلور اقسام ټول 12 اقسام تیر شوي دي او تقسیمات دو تیر شوي دو تقسیمات نور پاتې دي او اته اقسام پکې دي شل اقسام به جوړ شي. دریم تقسیم دا په اعتبار د استعمال سره دی چې دا لفظ په معنی کې څنګه استعمال شوی دی، خپل موضوع له کې استعمال شوی دی کنه غیر موضوع له کې دی، صریح معنی کې استعمال شوی کنه غیر صریح کې دی. ان څلور اقسام ته روزي وی والقسم الثالث. والقسم الثالث معنی والتقسيم الثالث دریم تقسیم چې دی په وجوه استعمال ذلك النظم هغه په هغه انواع کې دی په هغه وجوه کې دی چې کوم وجوه د استعمال دغه نظم دغه نظم د استعمال نه روزي او جریان هي او دغه د جاری کېدو نه روزي. دا نظم په معنی کې څنګه جاری شوی دی په باب البيان په باب د بیان کې وهي اربعه دغه څلور دي. تقسیم ثالث دا په انواع وجوه کې د کوم چې دغه نظم د استعمال نه روزي او دغه نظم د جریان نه روزي په باب د بیان کې. د بیان په باب کې لفظ څنګه استعمال شوی دا مطلب دی په بیان په باب کې لفظ څنګه جاری شوی دی. اوس مسله دا مولوی صاحب و جریان یې لفظ ولې ذکر کړی دی خیال مشته کنه بس دا کافی وکنه چې دریم تقسیم په وجوه د استعمال دغه نظم کې په باب د بیان کې دا ویل ویل و جریان یې اصل کې زمونږ مصنف تابعداري کړی ده فخر الاسلام سے هغه دا لفظ ذکر کړی دم ذکر کو ناغه ولی ذکر کړی دی ناغه داغي جواب داده مولوی صاحب و جریان هله لفظ غزه ذکر کړی چې یو اعتراض دی داغي جواب پی کوي. اعتراض دا دی چې د یو مقسم اقسام چې خپل منځ کې نه جمع کیږي د یو مقسم اقسام خپل منځ کې قسیمین او ضدین وي ته دا ویني چې اسم دی او فعل هم دی اسم دی او حرف هم دی دا څه کې دی شي نشي. نو قانون دار چې د یو مقسم اقسام خپل منځ کې نه جمع کیږي او دلته وګورئ څلور اقسام دي حقیقت مجاز صریح کنایه. حقیقت د مجاز څخه نه جمع کیږي خو حقیقت صریح او کنایه دواړو سره جمع کیږي دغه شان مجاز د دواړو سره جمع کیږي. نو کچری دا د یو مقسم اقسام نه به په کار دا چې دی یو بل سره نه جمع کېدل په شی اعتراض مانی. نو جواب دار چې فخر الاسلام سے وزمون مصنف و جریان یې رويستلو په دې کې د اشاره وکړه چې دلته یو مقسم نه دی بلکې دوه مقسمونه دي یو استعمال دی یو جریان دی. استعمال کې دوه اقسام دي حقیقت او مجاز او جریان کې دوه اقسام دي صریح او کنایه. نو صریح چې د حقیقت سره جمع کیږي یا کنایه سره جمع کیږي یا د مجاز سره دواړه جمع کیږي نو دا د یو مقسم اقسام نه دي بلکې د دوه مقسمونو اقسام دي او د یو مقسم اقسام خپل منځ کې نه جمع کیږي د دوه مقسمونو اقسام خو جمع کیږي راسي په دې معنی یو دوه اقسام د استعمال دي او د نور دوه اقسام د چا دي جریان دي. لکه مثال په تور معنی یو تقسیم د اسمو کا معرب او مبني تا بل تقسیم معرفه او نکره تا. نو معرب او مبني خپل منځ کې نه جمع کیږي معرفه او نکره نه جمع کیږي. معرب د معرفه سره هم جمع کیږي او نکره سم د شان مبني دواړو سره جمع کیږي. نو د مختلفو مقسمونو اقسام خپل منځ کې جمع کیږي. نه دی ویل چې وجریان لفظ دغه اعتراض د ختمېدو لپاره راويستل. به بل اعتراض راځي چې تقسیمات خو 15 شو په اعتبار د وضع سره په اعتبار د بیان سره او په اعتبار د دلالت علی المعنى سره خیره روان دي او په اعتبار د استعمال او په اعتبار د جریان دا خو 15 اقسام مقسمونه شو. الان کې مونږ ول څلور تقسیمات بکیږي دا څو شو 15 شو. جواب دار مولوی صاحب په شروع کې چې کوم څلور تقسیمات مونږ ذکر کړیو
دغلته حصر چې دا استقرایی وکړه. استقرایی حصر دا چې موږ په تلاش او تتبع سره دغه اقسام به استلیو، احتمال په کې د نور می تاسو به انشاء منطق کې ویلي حصر په درې قسم دی. حصر عقلی نه دی چې هغه کې به د بل احتمال نه وي، څوک نه دی حصر عقلی نه دی ښه چې هغه دارمدار په اثبات او په نفي باندې دا به یا به نه ورسېدلې به چای بل جواب کړي لکه صاحب د توضیح ویلي دي چې دلته مقسم سره مقسم چې استعمال لري دوه اقسام دي. جریان لفظ مرو باسو دوه اقسام کم دي حقیقت او مجاز. پاتې شو سری او کنایه دا هر یو قسمونه دي. نو لنډه دا ده چې په دې دریم تقسیم کې دوه اقسام دي صرف او صرف، یو حقیقت دی بل مجاز دی. به حقیقت په دوه قسمه دي، سری او کنایه. مجاز په دوه قسمه دي، سری او کنایه. نه چې حقیقت د سری کنایه سره جمع کیږي نه د خپل قسم سره نه جمع کیږي. شته چې لکه یو مقسم اقسام نه جمع شو نه، ای خپل قسمونه دي. نو مقسم په خپل قسمونو سره موجود دی هر وخت کې وای نه شوري. دغه شان مجاز چې سری او کنایه سره جمع کیږي نو د قسمین او د یو مقسم اقسام خپل منځ کې نه جمع کیږي، بلکې یو مقسم د خپل قسمینو سره جمع کیږي. شای بل جواب هم کړی دی چې و جریان هی لفظ ته ضرورت نشته او نه د صاحب د توضیح په شان خبره پکار ده چې دیو دلته مقسم د لاندې دوه اقسام دي، حقیقت او مجاز او سری او کنایه به د هر یو اقسام دي. داسې نه ده ولې یو مقسم د استعمال څلور اقسام دي، سری حقیقت مجاز سری کنایه. په دې مسله پوه شئ نه به جمع کیږي څنګه د یو مقسم په اقسامو کې خو تباین پکار دی، پکار د چې یو بل سره نه جمع کیږي دا خو جمع کیږي. دا غي جواب دا دی مولوی صاحب تباین اعتباری شرط دی ها. د یو مقسم په اقسامو کې تباین صحیح د منو، خو تباین ذاتی دا ضروري دی، بلکې مونږ وایو کوم یو تباین کافی دی، تباین اعتباریم کافی دی. یعنی چې په اعتبار سره دیو بل نه جدای بس دا کافی ده. اگر که ذاتن یو بل سره جمع کیدیم شي لکه څنګه دلته وګوري حقیقت چاته وي هغه لفظ ته چې په موضوع له کې استعمال شوی که موضوع له صریح وي او که کنایه وي صحیح شو. مجاز ته بلل شو. مجاز څه تعریف دی چې غیر موضوع له کې استعمال شي، کله غیر موضوع له معنی صریح وي او که کنایه وي. صریح چاته وي چې لفظ معنی صریح وي که حقیقي معنی وي او که مجازي وي. مجاز چاته وي کنایه چاته وي چې د لفظ معنی غیر صریح وي که هغه حقیقي معنی وي او که مجازي. رسې په دې مسله اوس وګورئ. والقسم الثالث دریم تقسیم چې په وجوه استعمال ذلك النظم دا په انواع او طرق کې دي. کوم انواع او طرق کوم چې دغه نظم د استعمال په اعتبار سره روزي او جریان یو دغه نظم د جریان په اعتبار سره روزي هغه انواع دي. په باب د بیان کې لفظ څنګه استعماليږي څنګه جاری کیږي. نو استعمال بیل شو جریان د زمنګ د مصنف برای معنی جریان بیل شو. استعمال معنی استعمالیدل او جریان معنی جاری کېدل. اگر کوم فرق به کېم نه. وهي اربعه دا څلور دي څلور الحقیقت والمجاز والصریح والکنایه. په دریم تقسیم کې څلور اقسام دي، حقیقت مجاز صریح کنایه. وجه حصر لفظ بخالی نوي یا بخپل موضوع له کې استعماليږي معنی موضوع له کې یا به معنی غیر موضوع له کې استعماليږي. که شریف معنی موضوع له کې استعماليږي حقیقت ده به وری مې شي لفظ چې معنی به یا صریح وي یا بغیر صریح وي. ورسېدل که صریح وي هغه شان دی کنه تاسو صبر وکړئ. ان استعمل فيما وزي له فحقيقه والا فمجاز وكل بهرحال اسانه طریقه لفظ بخینه به موضوع له کې استعمال وي یا بغیر موضوع له کې. که موضوع له کې استعمال وي حقیقت ده، که غیر موضوع له کې استعمالي مجاز ده. به هر یو بخالی نه هر یو که موضوع له کې غیر موضوع له په خپل صریح معنی کې به جاری شوی یا په خپل غیر صریح معنی کې. که صریح معنی کې جاری شوی نو صریح ده، او که غیر صریح معنی یعنی غیر واضح معنی کې جاری شوی نو کنایه ده. و برسېدل فالحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وزع له. اوس د دې نه د حقیقت بیان کړي. تعریف د حقیقت بګو چاته ویل کیږي لغوي او اصطلاحي، او مثال به بیانو او حکم به ان شاء الله تعالی چې رسو راشي. اگر کو نور کتابونو کې ورپسې ډایرک حکم ذکر دی لگا
نو انور کې څه ډایرکټ نو حکم ذکر دی دی ورله حکم له ورستو ذکر کړی د صریح او د حقیقت او د مجاز دواړو حکم یې ورستو کړی دی مولوی صاحب حقیقت اصل کې حقیق دی فاعل وزن دی حقیق فاعل وزن دی او دا تا به کې راغلی ده کنه حقیقت دا تا به کې اصل کې د انتقال لپاره راغلی ده حقیق د وصفیت نو باسي اسمیت تیړي حقیقت یو اسم دی نو د انتقال چې لکه د وصفیت نه منتقل کیږي عالمیت او اسمیت ته د دې د وجې نه پکې تا راوړه تا د انتقال کار ورکوي ښه او بیا پکې اعتراض دی په دې شکل لیکلی چې خامخا تا ولې د دې لپاره راوړي تا د دې کار دپاره بل لفظ نه وایي مولوي صاحب تا هم ځکه راوړه د انتقال کار ځکه تا ورکوي دا انتقال یو دویم شی دی ښه څه دی یو ثانوي شی دی او تا چې د تانیث دپاره او تانیث مؤنث که نه او مؤنث هم ثانوي شی دی اول آدم علیه السلام پیدا شوی او بیا زمونږ دا شی نه پیدا شوي دي اول خو مونږ وو داسې ده که نه اول چرګ وو که چرګه وه که انډه یادې خلک نه را یادوي ورته وایي اول هغه وو نه انډه وه او نه چرګه وه خلک وایي اول چرګه پیدا شوې که انډه ته ورته وایي اول دواړه نه وو اول چرګ وو کل منهما لم یکن ګورې ته مولوي صاحب بهرحال حقیقت کې اصل کې حقیق دی فعیل وزن دی او فعیل وزن مولوی صاحب فاعل په معنا باندې استعمالېږي او مفعول په معنا باندې اسم فاعل په معنا باندې اسم مفعول یعنی کله مبني للفاعل وي او کله مبني للمفعول وي کچېرې مبني للفاعل شي نو حق يحق نه به ماخوذ وي حق يحق معنا د ثابت ادا به معنا د اسم فاعل به څه شي حقیقت به اسم فاعل حاقن معنا ثابتېدونکی نو حقیقت ته حقیقت ولې وایي ځکه دا په خپله موضوع له هو کې ثابت وي ثابتېدونکی په خپله موضوع له هو کې او بعضې خلک وایي چې نه دا حقیق د مفعول مبني للمفعول دی نو بیا به دا ماخوذ شي د حققت الشیء هلکه دا شی مې ښه محقق کړو دا خلک کله وایي کله چې د یو شي تحقیق ته ورسېږي که نه یقین ته نو بیا وایي حققت الشیء نو حقیقت ته په دغه اعتبار سره ولې حقیقت وایي نو ځکه ورته وایي چې حقیقت هم موضوع له کې استعمال شو ګویا چې خپل ځای ته ورسېدلی بهرحال فاعل وزن دی که د فاعل مبني للفاعل وي او که مبني للمفعول وي ښه دیو وجې نه محبت حقیقي ته حقیقي ولې وایي خپل محل کې که نه زړه کې او حقیقت مجازي ته حقیقت مجازي ځکه وایي خپل محل یې پرېښي ژبې ته رارسېدلی هسې په خولې باندې وایي راته ګرانه یي دا څوک نه وایي اکثر دا په خولې معنی چې راته ګران یي داسې ګپي راته ګران اکثر صحیح داسې ده که وګورئ مولوي صاحب فالحقیقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له اسم لكل لفظ دا نوم د هر هغه لفظ دی لكل داسې لفظ أريد به چې اراده شوی په دې لفظ سره ما هغه معنا وضع چې دا لفظ وشوی له د هغه معنی دپاره کمې معنی دپاره چې لفظ وضع شوی حق پکې اراده شوي لفظین کې اشاره وکړه لكل لفظین کې چې د حقیقت او مجاز مولوي صاحب دا صفات د الفاظو دي ښه دا د معنی صفت نه دی حقیقت کې حقیقت او مجاز د لفظ اوصاف دي حقیقت کې ام مجازن کله کله حقیقت او مجاز د معنی صفت ګرځي خلک وایي دا معنی مجازي ده مجازني وایي خلک چې وایي معنی مجازي ده نو مطلب دا چې د لفظ نه کومه معنی اخیستل شوې د مجازي معنی ده دې مسله پوه شولې دې ته اشاره وکړه اريد به غیر ما وضع له چې په دې کې چې اراده شوي په دې لفظ سره غیر ما وضع له اريد معنی چې دا غیر ما وضع له معنی پکې اراده شوي په دې کې یو بلې مسلې ته اشاره وکړله چې دا حقیقت او مجاز د استعمال نه مخکې چې لا څو بر استعمال شوي نه نه لفظ چې وضع وشي د یو معنی دپاره خو لا استعمال یې نه شوی نه حقیقت وي نه مجاز وي دا حقیقت او مجاز بالا جوړیږي چې اوس اراده وشي او استعمال شروع شي نو هغې نه بس به مونږ ګورو چې کومه معنی کې مستعمل شو کوم کې اراده وشوه لکه په موضوع له کې اراده وشي هغه وخت هغې نه پس ورته مونږ وایو چې حقیقت دی لنډه دا ده د وضع نه پس د استعمال نه مخکې یو نه او د استعمال نه بس پته لګي چې موضوع له کې شو که غیر موضوع له کې شو حقیقت دی او که مجاز دی پوهېږئ په دې بیجي ما وضع له وضع شاته ویلې کې معاشي تعریف کړی دی لفظ د وضع ذکر دی که والمراد بوضع اللفظ تعيينه للمعنى بحيث
يدل عليه من غیر قرینه. وضع ویل کېږي مولوي صاحب یو لفظ د یو معنی دپاره متعین کول، یو لفظ د یو معنی دپاره داسې متعین کول چې څنګه دا لفظ ذکر شي دغه معنی بغیر د نیته مراد کېږي، بغیر د قرینې مراد کېږي. نیت مې بغیر د قرینې یاد کړي. لکه د دې سړي نوم دی سید عنایت علي شاه. ما پوره یقین دی چې مور پلار دې اوږد لیونین دي چې کړي دا ته اوږد کړی سید هنا او ښځه به ورته یا عنایت وي یا ورته څه وي نو اوږد سید عنایت علي شاه. دا لفظ دی دا مور پلار وضع کړی و د دې ذات جنسي لپاره او داسې تعین یې کړی دی چې څنګه دا لفظ ذکر شي بغیر د قرین نه بس تا ذهن به درته راځي. همدا سره یاد دي راسئ په دې معنی ونی شي. به تاسو ته پته را وضع د بار خپل اقسام دي. وضع د یو لفظ معنی مشترکه د بارم کیږي کنه. لفظ وضع کیږي چا لپاره معنی مشترکه لپاره. نو به دې اعتبار سره به څلور اقسام جوړيږي. وضع لغوي، وضع عرفي، وضع شرعي، وضع لغوي، وضع شرعي او وضع د عرف خاص او وضع د عرف عام. وضع لغوي څه معنی چې یو لفظ وي د لغت واضحین یو معنی لپاره وضع کړی، لکه دعا چې د لغت والا وضع کړی د صلات ما د بار د دعا، زکات یې وضع کړی د بار د پاکۍ، صوم یې وضع کړی د بار د منع. دې مسله پوه شئ. دیم وضع شرعي ده چې د شرع واضحینو یعنی شارع شریعت کې یو لفظ د کوم معنی لپاره وضع شوی، لکه صلات حقیقت او لغت کې د دعا د پاره دی، خو شریعت کې ارکان مخصوصه د پاره دي چې تکبیر تحریمه بکې او به ودرېږي او قرات به وغیرہ. دې مسله پوه شو. او درې نمبر وضع د عرف خاص چې عام عرف خاص عرف یو لفظ غسته یو معنی لپاره وضع کړی، لکه فعل چې اسم چې مثال اسم بلندی ته وي اصل کې حقیقت کې لغت کې، خو د نحوی ولا رباس د لغوی ول اسم چاته وي چې هغه کلمې ته ویل کېږي په خپل امانت دلالت کوي او زمانه ته نه محتاجه. وګوره یو خاص معنی د لپاره وضع کوګل. او عرف عام چاته وي چې عام عرف کې یو لفظ د معنی لپاره وضع کړي، عام عرف عام خلکو، لکه د باصل کې ویل کېږي ما يدب على الارض، کوم شی چې بزمکه ګرځي هغه ته. عرف عام ولا وي د باصل کې سلور خو جناور ته وي غوا یو ګسپي، حالانکه دا څوک چې دوه ګرځي هغه هم د ابا د خواغې ته نه وي وما من دابه في الارض الا الله يرزقها. نصیب دي نو قسمه وضع وش سلور وضع شولې به لكل لفظ دا په منزله د جنس ده. دا مجاز تم شامل دی، محمل تم شامل دی. اريد به سره مجاز بار شو، اريد به سره محمل بار شو. دسی وای اريد به غیر موضوع له ټول یاد کړئ. په دې سره مجاز هم بار شو ځکه د اراده د غیر موضوع له نه اريد به موضوع له ال د اراده د غیر موضوع له هغه بار شو. ام محمل هم تبار شو ځکه ال ته هیڅ معنی نه ویږي. الته وزنی دا خبره سیده موضوع له ال ته سني وزنی محمل لفظ بر معنی د پر لفظ نه وضع شوی. به مخکره دي اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له دا تیر شو. حکم را روان دي رستوګه. مثال به سی مثال لکه اسد چې د اسد دا وضع شوی د پاره د ازمری کنه لفظ د اسد ذکر شي مراد ته ازمری شي. ایو مسله ذکر مناسب دا اهم مسله ده. منګ ویل حقیقت چاته ویل کیږي چې ما وضع له کې استعمال شي لفظ دا څه وکنه. مجاز چاته وي چې غیر موضوع له کې استعمال شي. نو مولوی صاحب وضع خو لپاره خو څلور اقسام دي. دا نه د ضروري چې یو لفظ به ال حقیقت وي چې په څلور وضع کې په ما وضع له کې استعمال شي. نه د ضروري. مجاز چاته وي چې په څلور وضع کې په غیر موضوع له کې استعمال شي. دا نه د ضروري. بلکې په یو کوم معنی کې ته کوم وضع کې ته استعماله په دغه وضع کې موضوع له کې په حقیقت ده. اگر که په بل وضع کې به موضوع له کې نه استعمال شوی. لکه مثال به تور صلات چیرې صلات وضع د شرع کې د چار بار وضع شوی دی ارکان مخصوصه او د پاره نو لفظ د صلات څوک ذکر کې او ارکان مخصوصه دی والی یعنی منځ دی والی دا په وضع د شرع کې دی شری حقیقت دی. اگر که په وضع لغت کې غیر موضوع له د کو سوچ وکړي خیر هم ده کنه هم دغه شان مولوی صاحب
مجاز د پاره دا نه د ضروري چې څلور وړوځو کې د غیر موضوع له کې استعمال شي بلکې کم چې ستا مراد کوم وضع ده هغه کې په غیر موضوع له کې دا کافی ده لکه مثال په تور باندې صلات ذکر کې او ته د دعا معنا واخلي وضع د شریعت کې وضع د شریعت کې دیوالي دا مجاز ده کنه ده اگر که د لغت په اعتبار سره حقیقت ده یو بل اهم خبر واوري د حقیقت او د مجاز په تاریخ کې حیثیت قید لګوي دا چا قید داسې وي هر هغه لفظ ته ویل کېږي چې اراده شي په دې سره موضوع له د دې حیثیت نه چې دا موضوع له دا قید لګوي بقا ځکه دا قید ونه لګوي چې د دې حیثیت نه چې دا موضوع له دا نو بیا مجاز تعریف په شاملېږي دا شان مجاز په تعریف د حقیقت کې داخليږي دا شان په تعریف د مجاز کې حقیقت داخليږي څنګه لکه تاسو یې صلات چا د ویل کېږي منستا دا ته حقیقت دی نو په دې اعتراض راځي دا مجاز هم دی ولې دعا کې مجاز دی کنه ورسېدلې به مولوی صاحب تاسو دا وایي چې صلات په منځ کې حقیقت دی بده اعتبار سره من حيث تدې حیثیت نه چې مونږ لپاره ودا شوی دی شریعت وځ کړی دی د حیثیت بلګوي ورسېدلې به دا شان مجاز په تاریخ وڅوي د دې حیثیت نه چې لفظ دې معنی لپاره نه دی وځ شوی لکه مثال به تور باندې صلات نه ارکان مخصوصه والی په وضع د لغت کې نو مجاز دی کنه دی نو کته وی چې د بل وضع کې خدای حقیقت هم نه دا حقیقت ورته شامل شو ته وی چې مجاز دی د حیثیت د وضع د لغت نه یادو حیثیت خدای والمجاز مخکراتی اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له وليس دلته د مجاز تعریف کوي د دې لغوي اصطلاحي تعریف کو بده کې خبر لګو وګدا راکا توجه جی خبر وګدا ماندار چې ورځ باب کې لګي مخ کې باب سيزو مجاز دا اصل کې مصدر میمی دی مصدر میمی هغه مصدر ته ویل کېږي چې شروع کې میم راغلی اصل کې د جاز يجوز نه دیکھا مجوز دی مجوز او حرکت جیم تلاړي او ما قبل مذوب بالی بدل شو مجاز سے جوړ شو او مجاز معنی د تجاوز د خپل محل نه تجاوز کول مجاز ته مجاز کوي چې دیم د خپل موضوع له معنی نه تجاوز کړي غیر موضوع له وته دي اما ته وختي د محبت خبر وکړه چې هغه مجازي عشق مجازي وته مال ته کړي ودی کې بکار ده عشق مجازي کوم حقیقت ته ویلي محبت ته ویلي کیږي چې هغه په خپل محل کې نه لړ کې نه رسې په دې مزه غین د ځان تجاوز کړي به اسم لكل لفظ کې دي کې ملته اشاره شول چې دا اوصاف د لفظ د معنی نه اريد به غیر ما وضع له نور خاصان دي نو لكل لفظ دا په منزله د جنس ته اريد به عدلتم د اراده نه مراد مې به استعمال لکه یعنی دا مجازي معنی حقيقي معنی په پسته استعمال ناراضي اريد به غیر ما وضع له سرت حقیقت بار شروع دا شان مې حرف مخکې راځي دي کې نور شرایط هم دي نور اجزام د تعریف دی ما اتصال بینهما تاسو پورا تعریف اوري مجاز ساته ویل کیږي هغه لفظ ته وجوز چې په غیر موضوع له معنی کې معنی کې استعمال شي دوه جزء دریم نمبر مولوی صاحب د دې کوم معنی کې چې د لفظ استعمال شو یعنی غیر موضوع له معنی دغه معنی به څه تعلق او مناسبت وي د چا سره موضوع له معنی سره څه وي تعلق او مناسبت اتصال به دوړ منځ کې موجود وي اتصال کله کله ذاتی یعنی صورتن او کله کله څه معنوي وای نه شولې بي دا یو لفظ دی مثال به تور لفظ د اسد دی او تاسو دغه خپل موضوع له معنی ازمره دی یو سره لفظ د اسد رواله استعمالي کې بزید کې نه دا زید غیر موضوع له ده کنه نو دا زید کې لفظ د اسد ولی استعمال دی د به مناسبت او تعلق وي د اسد سره ازمري سره به تعلق وي دغه تعلق او مناسبت او اتصال لري دوه صورت دي یو ذاتی دی او بل معنوي دی هر یو تعریف کوه یو څه ونی شي نو مناسبت به موجود وي د سره مرتجل بار شو مرتجل کوم لفظ ته وي چې یو لفظ دی غیر موضوع له کې استعمال شي امنس کې څه مناسبت نه ذاتی بار رسې بدی همدغه شان لفظ د ذاتی بار شلو چې یو لفظ غیر موضوع له کې استعمال شي او بس خپل منس کې مناسبت نه لکه لفظ د اسمان استعمال ازمه کې نه پاره ازمه کې استعمال چا نه پاره دغه اتصال نشته نه معنوي شته نو ذاتی شته ذاتی مطلب سوري دا یو تعریف کو دا خبره به واضح هو
اتصالی سوری اتصال په دوه قسمه باندې ملي څه به وری مجاز چاته وی غلط استا غیر موضوع له کې استعمال شي ولی بغیر موضوع له کې استعمالي کې ځکه چې د غیر موضوع له اتصال وي د موضوع له سره تعلق یې ور سره ما ول دغه اتصال په څو قسمه نه دوه یو اتصالی سوری او ذاتی دی او دویم اتصالی مانوي دی اتصالی صورتن چاته ویل کیږي ان تکونا صورت المعنى بلکې دا اولی وی کوم معنی ولا غاسان دی اتصالی مانوي چاته وی هي ان يكون المعنى الحقيقي والمجازي متشاركين في معنى واحد خاص مشهور بالمعنى الحقيقي توجه جی اتصالی مانوي دته ویل کیږي چې معنی مجازي او معنی حقيقي دا شریک وي په یو درېم معنی کې شریک وي معنی مجازي د معنی حقيقي سره په یو درېم معنی کې شریک وي او دا درېم معنی داسي چې دا په حقيقي معنی کې مشهور هم وي او موجود هم وي دې ته ویل کېږي اتصالي معنوي مثال سره به واضح شي اتصالي معنوي چاته ویل کېږي مونږ صاحب چې معنی مجازي او معنی حقيقي شریک وي په یو درېم معنی کې او دغه درېم معنی په معنی حقيقي کې موجود هم وي مشهور هم وي لکه مثال به تور معنی زید لفظ د اسد د دین زید معنی اخلي و معنی ده او لفظ د اسد د دین ازمره اخلي څو معنی شولې دوه شولې دلته اتصال سوری د خپل منځ کې معنوي دی ما څنګه معنوي اتصال لګوري توجه نور کې دي کړه کوم تعریف می توګه معنوي اتصال دار چې زید چې دا د دې مجازي معنی ده او اسد چې دا د دې یعنی ازمره دا حقيقي معنی ده د دې دا دواړه شریک دي په یو درېم معنی کې چې دا شجاعت معنی ده شجاعت بادرې معنی ده او شجاعت داسې معنی ده چې هغه په اسد کې موجود هم ده او مشهور هم پکې ده ونه رسېد خبره سم ده پکې موجود هم ده داسې به وي اتصالي معنوي چاته ویل کېږي چې مجازي معنی د حقيقي معنی سره په یو درېم معنی کې شریکي او دا درېم معنی داسې معنی لکه موږ ته په دې اصول فقه کې علت یو کستاز سوچو اوس په علت ورته یو دا داسې معنی چې دا په دې موضوع له کې موضوع له کې یعنی حقيقي معنی کې موجود هم وي مشهور هم کې راسي په دې معنی اوس که تاسو سوچو کې دا مشهور کې موجود ولی ویلو کني موجوده به ټیک نه موجوده لکه مثال ته چې زید چې دا بوزدل دی په شان د ازمری دی ازمری کې بوزدلی نشته دی خبره غلطه ده یا موجوده ای په دواړو کې درې معنی دواړو کې خو مشهور نه په معنی موضوع له کې لکه حیوانیت په زید کې دی او په اسد کې ازمری کې خو اسد په حیوانیت مشهور دی کنه په شجاعت مشهور دی شجاعت معنی مشهور دی شجاعت دی وایي شجاع مار ته ویل کی گنجی مار ته شجاع ویل کی شجاع اقرا په دې مسله په شنه مشه دې تکم اتصالي معنوي دویم نمبر اتصالي سوري دی ان تكون سوره المعنى المجازي متصلا بسوره المعنى الحقيقي بنوع مجاوره ملي سبه برابر اتصالي سوري او ذاتی چاته ویل کیږي چې صورت د معنی مجازي متصل وي د صورت د معنی حقيقي سره چې صورت د معنی مجازي متصل وي د صورت د معنی مجازي سره او دغه اتصال د مجاورت د وجنوي اتصال لازمي نه مثال سره ودیم پوه شي توجه جی لکه یو سره ذکر د اسمان وو کی ذکر د وریزي وو کی وریزي او مراد ته نه باران کی د وریزي خپل معنی چې دا هغه وریز ته بعد عربی کې څه وي سحاب دلته دی لفظ د سما ذکر کړي سما نه مراد وریز ده وي بار هتا سره وګورئ د سیمنګ به باسان ایو به کتاب کې رسو پټ کو لفظ د سحاب ذکر کې مراد ته نه سکی باران کی باران ته مراد کی لفظ د سحاب کې حقيقي معنی څوک ده وریز ده مجازي معنی څوک ده باران ده نمنګ د او دا کوم یو اتصال لمانوي دي سوري دي اتصال سوري څه مطلب چې صورت د معنی مجازي دا متصل وي د چا سره صورت د معنی حقيقي سره دلته صورت د باران در بر نه کړي دا متصل له چا سره متصل له صورت د معنی حقيقي سره یعنی د بادل او د څه ته وي صحاب سره ده کنه ده خو لازمي نه ده ښا مجاورتن گاونډي دی ور سره باران هم دغه ورې زنده راوريږي وای شولې به څه تعریف به کو چې صورت د معنی مجازي دا متصل صورت د معنی حقيقي سره په
په یو نوع د مجاورت سره لزوم سره نه چا سره نه لزوم سره پیږي دا انتهایی اهم سبق د وګران سبق د ځان په پوهه کوه نو مجازي تعریف مجاز تعریف بس هغه لفظ ته ویل کیږي چې هغه استعمال شي غیر موضوع له کې دوا او د دې غیر موضوع له مناسبت وي اتصالي وي اتصال لچا سره د موضوع له سره کوم اتصال وي ذاتن اتصال وي ذاتن معنی صورتن اتصال وي او یا مانن وي ذاتن او صورتن تعریف سره یعنی معنا مجازي د معنی حقيقي سره شریک وي معنوي دی ذاتن وي او یا مانن وي ذاتن څه مطلب صورت د معنی مجازي دا متصل وي د صورت د معنی حقيقي سره په یو نوع د مجاورت او یا مانوي یعنی د دې وڅ تعریف چې معنی مجازي شریک دی د معنی حقيقي سره په یو درې معنی کې چې هغه معنی حقيقي کې مشهور مې او موجود وي پوهې شوې دې خبر دا به یاد وای کا لګو ته وګورئ کوم دی نه ما لاتصال بینهما د وجه دین چې اتصال به د دوړو ترمنځ یعنی سوال دار چې دا لفظ غیر موضوع ورو کول استعمالي کېدل او څه وجه شوی نه دی جواب اتصال به دوړو ترمنځ اتصال به کا نو اسمان لفظ استعمال ازمه کې لدات بار شو اتصال نشته اتصال معنی څه علاقه او تعلق به بینهما د حقيقي او مجازي معنی په منځ کې مانن به ما تعریف ته توکړو مثال سره کما فی تسمیه الشجاع اسدن لکه شجاع سړی ته شجاع وي شجاع سړی ته اسد ویل بہادر سړی ته یعنی زید بہادر دغه ته اسد ویل ولی دې دواړو کې یعنی معنی حقيقي او معنی مجازي کې او حقيقي کې شریک یو درې معنی پراته ده چې هغه حقيقي کې مشهور هم ده او موجود هم ده مخکې او البلید حمارن یا قمقل سړی ته خر ویل نو دا خر حقيقي معنی خر دی او مجازي معنی مثال به تور معنی زید دی یعنی قمقل سره زید دی د سی بو دلتم یو درېمه معنی د چې دواړو کې موجوده ده قمقل واله هغه معنی په خر کې موجود هم د حقيقي معنی کې حمار چې کوم حقيقي معنی د خر هغه کې موجود هم ده او په کې څنګه مشهور هم بګیدا اگر که قمقل تو په شعر ازمري کې مشتري هغه کې نه دی مشهور خر بد نصیبی ده وګوره لکشان او البرید حمارن یا قمقل ته حمار ویل او ذاتن یا بد اتصال ذاتی تعریف مختی کړو چې صورت د معنی مجازي متصل له صورت د معنی حقيقي سره په یو نوع د مجاورت کما فی تسمیه المطر سماعا لکه مثال مونږ څه مثال ویلو مولوی صاحب ورېز او مطرم ویلو کنه یعنی دسی وای مونږ ویلو لفظ د صحاب استعمال چې مراد نه باران شدا سم ویلو د دې د صاحب په لفظ سما ذکر کړی دی څوک لفظ ذکر کړي سما وای سما ته وګورئ د دې حقيقي معنی ورېز ده او مجازي معنی څوک شو باران دی موږ څه ویلو صحاب کنه د څه ویل سما یو مطلب دی ښا سما اصل کې لغت کې ویل کېږي هر هغه شی چې ستاده بری نو ورېز هم د بری لہذا ورېز حقيقي معنی سما د سما حقيقي معنی ورېز ده او د سما مجازي معنی څوک دی باران دی باران اخستل د سما نه د مجازي معنی شو کما فی تسمیه المطر لك مطر مسمى کول سماعن په اسمان باندې قران کې الله وای او کصیب من السماء وای کنه سما مراد څوک ده ورېز ده والاتصال سببا من هذا القبيل وهو نوعان پوه شولې مې څه بده معنی نو د مجاز تعریف پوه شولو کا نه به روي د اتصال با مانوي او ذاتی باندې مانوي او ذاتی اتصال د نقل میر نشي به مولوی صاحب لک ټول متوجه شي دا موږ اصول شاشي کوم را روان دي د توجه قابل سبق دی باقي دا اتصال په دوه قسمه سوري او مانوي د مانوي صرف یو قسم دی یو استعاره وته ویل کی او د سوري 24 اقسام دي خلک وایي د مجاز 24 اقسام اتصال سوري ته مجاز مرسل ویل کی اتصال سوري ته څه ویل کی او اتصال مانوي د استعاره ویل کیږي تشبيه نو خلک دا څه تقسیم کوي یو لفظ چې په بل معنی کې استعمالي کی یا باب کې د تشبيه د وجه نه یا د غیر تشبيه د وجه نه که تشبيه د وجه نه استعاره ده غیر تشبيه د وجه نه به مجاز ده
تشبیه د وجه نه استعاره دقه د ویل کېږي اتصال معنوي او د دې سره یو قسم د استعاره دا به ان شاء الله خطبه کې ویلو استعاره اقسام اشکل لیکل دي کا حقيقيه ومصرحه ومكنيه وتخيليه حقيقيه ومصرحه یو ده مصرحه ترشيحيه تخيليه مكنيه ویلي وکنه ورات څلور اقسام دي ويشربي او به د اتصالي سوري هغه ته ویل کېږي مجاز مرسل دا غیر بار 24 اقسام دي ټول به څو شي 25 بشي د اتصال 25 اقسام شو بل دغه اتصال اقسام چا 25 ذکر کړی دي چا 9 ذکر کړی دغه اتصال اقسام مطلق اتصال چا 4 ذکر کړی او چا د اتصال اقسام په دوو کې رابن کړی دي مانوي او سوري کې لکه د زمن کتاب ولا دوه کې راوړل کړي او دې هشه کې لیکلي دا سلوک ورزي ته مقال 24 اقسام كم دي مجاز مرسل اعلم ان الاتصال بين الشيئين قد حصره العلماء بالاستقراء في 25 نوعا شو 25 كنا اول نمبر اطلاق اسم السبب على المسبب وعكسهم وليس به ذكر ده سبب مرادنا مسبب دوم ذكر ده مسبب مرادنا سبب دو شو درم اسم الكل على الباز وعكسه ذكر ده كل مرادنا باز وذكر ده باز مرادنا كل يجعلون اصابعهم في اذانهم ټول غوته غوکه نه ور کوي کنه ذکر د کل مراتب بازي کو تر هم دغه شان رقبه ذکر کوي رقبه ذکر د جز د مراتب نه چی کلی مثال نه چوي برباني د شي کا او اسم العام على الخاص وعكسه ذکر د عام مراتب نه خاص ذکر د خاص مراتب نه عام شپږ اسم الحال على المحل وعكسه ذکر د حال مراتب نه محل ذکر د چا حال او مراتب نه محل هذا شان ذكر ده محل مرادنا حال څنګه او جاء احد منكم من الغائط ذكر ده محل مرادنا محل کی چکی گیا ته مراد ده اته شو کنه حذف المضاف کله کله مضاف حذف فی يومئذ واقامه المضاف الیه دغه مثال نه درشته مضاف حذف ولا مضاف الیه بزیده مضاف درول شو نه واقسم کله کله مضاف الیه حذف ولا مضاف د غیر ځای ودر ولکه یوم اې دغه مثال لې به څه چیرې تسمیه الشی به اسم مجاوره یو شی ته دغه د مجاور نوم ورکول یو شی ته دغه خاصه څوک دغه نوم ته ورکول یو سره د مولانو په کلی کې اوسېږي هغه تم خلک مولا وای جولاګانو په کلی کې اوسېږي هغه تم څه وای جولا وته وای یو له شو اطلاق د احد المتشابهين على الاخر دو شی دی بل سره مشابه دی یو اطلاق په بل معنی کول یو شی ته نوم ورکول په اعتبار د ما یو سره لکه وای دا سلیب عالمي دا خل عالم دی نه دا عالم دی یار مطلب رتل کی زمانہ کی او به اعتبار ما کان علیه په اعتبار د ما کان یو سره دی اسکول کې استاد فارغ ریټایر شوی اوس متخلق استاد وي مخکې وکنه به اسم آلة الشيء عليه علی نوم استعمال دا غچاره پر چاله د چاره پروي د چاره پر چاله د غیر پر لکه قران کې الله څه وایي وجعل لي لسان صدق ما لو ګرځي لسان صدق دلته ذکر مراد دی نو اعلی خدا لسان اعلی ذکر د علی د مراد نه ذکر دی ونکره فی الاثبات للعموم نکره په اثبات کې د خصوص د پاره او چې عموم د پاره دا مجاز دی او المعرب باللام يدغ شان معرب باللام چې یعنی معرفه په سیاق د اثبات کې خصوص د پاره عموم ته خستل نمخ راځي معرب باللام نه یو خستل یو معرب باللام ذکر شي یو فرد ته خستل او واسم احد الزيدين على الاخر دو زیدین کی سمناسبت یو ذکر کې بل ته مراد کې حذف مطلقا ثم حذفونه چې کیږي دا مجاز مرسل په علاقو کې دیکھا همدغه شان زیادت چې کیږي دا د مجاز مرسل په علاقو کې ليس كمثله کې چکاب زائد دی ورسېدلې مولوی سپي دومره واسطه ښه مخکره یو ټکی خالی ورسې ول اتصال سبب من هذا القبيل وی اتصال سببي وی د دقیق قبيله نه دی اتصال سببي سبب چاته ویل کیږي مولوی سپي اتصال سببي د دغه قبيله نه دی
یعنی د قبیله د صورتن او د قبیله د ذاتن نه دی سبب به لیکيږي دوه شي نه اول په دویم باندې موقوف وي او اول دویم تم اول چې له سره دویم تر رسي دای مطلق سبب تعریف دی فبه سبب کوم چې استلای سبب دی راغی څه تعریف دی د علت څه تعریف دی ان شاء الله وسبب مطلق سبب څه تعریف دی دوه شي نه دا اولنې چې دا مفزي دویم دی او دویم موقوف اول معنی ته سبب ویل اول ته سبب وي دویم ته څه وي سبب خدا غره هغه سبب او مسبب استلای نه یادو کا مطلق دغه سبب او مسبب دوه اقسام دي یو علت او معلول دی یو سبب او مسبب استلای دی خو بهر حال دغه سبب چې کوم دی دا د قبيله د چانه دي سوري نه دی ښا یعنی مجاز مرسل د علاقو نه دی والاتصال سببا او اتصال سببي چې دی من هذا القبيله دغه قبيله نه دی کمی ونه سوري ذاتینا او عنوان به د دوه قسمه دي بس ته